السلام علیکم ملګرو. د پاکستان چیف جسٹس یحیی آفریدی یو پریس کانفرنس کړی دی چې دا پریس کانفرنس د IMF ټیم سره ملاقات نه پس کړی دی. په دې پریس کانفرنس کې یحیی آفریدی کوم وکیلانو چې احتجاج کړو په اسلام آباد کې د هغې حوالې سره هم خبرې کړې دي او د پاکستان عدلیہ حوالې سره هم خبرې کړې دي. چیف جسٹس یحیی آفریدی پریس کانفرنس کړی دی. دا پریس کانفرنس یحیی آفریدی IMF سره ملاقات نه پس کړی دی. چیف جسٹس اعلامیه جاری کړې ده چې عدلیہ آزاده ده او چیف جسٹس د عدلیہ مشر دی. یحیی آفریدی چې کوم دی د عدلیہ مشر دی. د حوالې سره ماهرین ویلي دي چې عدلیہ څومره آزاده ده د دې پته د فیصلو نه لګي چې تاسو څنګه فیصلې کوئ او فیصلو نه مو پته دا لګي چې تاسو آزاد نه یئ. ځکه سپریم کورټ فیصله کړې وه چې PTI ته مخصوص نشستونه ملو شي، هغه لا تر اوسه نه دي ملو. ډېر داسې فیصلې دي چې سپریم کورټ کړي دي، حکومت یې نه مني او د سپریم کورټ ډېرو فیصلو عمل نه دی شوی. جی چیف جسٹس دا هم ویلي که چېرې ججز اسلام آباد کې هړتال نه وی کړی او هغه مطلب بایکاټ نه وی کړی نو د پېښور های کورټ نه به په سینیارټي لیست کې دویم نمبر جج په سپریم کورټ کې تعینات کېدو. چې کله جیلونو ته ویلاړ شم نو خلک ما قصوروار ګڼي او بایکاټ کولو والا ججز ته وایم چې تاسو لږ صبر کړی وی. کم شپږ ججز چې اسلام آباد ته خط لیکلی وی لیکلی دی نو ټول لومړنۍ ایجنډه چې زما کومه وه هغه هماغه د اسلام آباد ججز وه. ای سره ما په خپل کور کې ملاقات هم کړی، کومو شپږ ججز چې د اسلام آباد خط لیکلی و. جی نو چیف جسټس یحیی آفریدی دا خبرې کړې وې په پریس کانفرنس کې. دې حوالې سره تاسو سره لرئ کمنټ ضرور وکړئ.